هغه د مرګ بس داسې مرګ ولا ورکو چې هغه د ویلو نه دی. ځکه که چا سره او دا جنګ جګړه د ما په ذات خود زما او نه مې د زوی نه مې نور زامنو د چا سره هېڅ واسطه نه وه د دښمنۍ. دا واقعه ورسره کله راغلې ده؟ دا مهال پرون شوې ده. پرون شوې د جمعې په ورځ وه. ښه د جمعې د څه ټایم بېدرکه شوی د کور نه چې تاسو ته پته ولګېده؟ محل ډېر لمانځه نه مخکې وتې دي. یا چا بوتی دی یا چا به دا کړی دی که نه په څه طریقه باندې او موبایل چې کوم دی د ملګرو ما تپوسونه کول د ملګرو یو به مثلا دا موبایل بند دی هغه موبایل بند دی بیا د شپې تقریبا یو بجه وه چې ما ته مې دینګور وویل چې یاره د فیض الله نمبر بند دی او رانغې ما د ملګرو نه ځای په ځای باندې پوښتنه وکړله د چا نمبر بند راتلو چونکې شپه وه 2 بجې وې د ارام وخي نو چا به وی چاره ما ته نمبر بند دی نو ما لیدلی نه دی 8 بجې وي چې لاش لوی ولولی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد ام د فریاد ټي وی نه دا مهال موجود ام کالدرا درګۍ کې. قدرمنو یو خبر راله ډیر د درد نه ډک چې په یو داسې دردېدلي مرګ باندې یو ځوان قتل کړی شو چې د هغه لاش په بوجۍ کې بند و او سهار ملاو شو. سیول ډیفینس کې زموږ ملګري هغې رابطه وکړه رالو. حفیظ الله صاحب چونکې د دې علاقې د دې کلي یو ډېر معزز انسان و. دا ټوله علاقه پې دردمنه ده د هغه په غم باندې او یو ډېر ښه ژوند یې تېر کړی و. ځکه چې یوازې مور پلار نه چم ګاونډ نه ټول کلی د هغه په غم باندې دردمن دي خفه دي راغلي یو. د هغې والد صاحب محترم زموږ سره دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د چینل ډېر شکریه چې تاسو زنګ د غم په کمولو کې تاسو دلته کې راغلی زنګ د غم کمولو کوشش وکړو. الله تعالی تاسو له دې ډېر اجرونه او ثوابونه هم درکړي او خیر تاسو د دې غمونو او تکلیفونو په امان کې وساته. زما به دا دوايي د اول نمبر کې. بیا د ما د زوی سزا څه وه؟ د ما د زوی سزا دغه وه چې هغه به د قوم خدمت کوو په خبر ښځه کې په دې باندې عام ولس ګواه دی. نن چې کوم دی هغې وښوله په عملي ډول باندې چې خلک راوتي وو روډ بند کړی بیا درګۍ ته لاړله. درګۍ پورې دا کو ما ورته وویل چې خیر دی تاسو په دې کې سره اے سي انتظامیه هغه وویل چې تاسو موږ ټایم راکړئ 3 ورځې مهلت راکړئ او تاسو موږ انشاءالله تعالی ملزمان چې کوم دی دا به تاسو ادا کوو. و د هغې باوجود زموږ د کلي خلک دونه زما د دوی سره دونه مینه وه دونه سره مینه وه چې هغه زما خبره اورېدو ته هم تیار نه وو چې موږ دا ملزمان هغه دوی ویل چې د ګناه څه وه اخر ګناه څه وه چې هغه د دې نه اوچتولو د دې نه وړلو بیا هلته کې په تبرګۍ او شدید دغه پې کړی دی تشدد پې کړی دی او بیا چې کوم دی د دې نه چې کوم دی هغه شی چې کوم دی که نه زما څونه چې ما ته دغه دی که نه دا کیسه پټولو لپاره دوی وزیرآباد ته دا شی دا کړی دی دا شی چې د دې نه دغه شي دا لکه دا شی دوی کراس کوو دا کار دلته دوی کړی دی کو په دغه کړی دی کو په نشه کړی دی کو دغه کړی دی ځکه چې موټرسایکل هم دلته ولاړو. د دې دا روم چې کوم د محمد حاجي صاحب مدرسه ده دلته کې دا روم دی دا موټرسایکل دلته ولاړو او ما ته دغه چې پولیس هغه اغستی دی او پولیس هغه سره دی. کاکا د حفیظ الله عمر څومره و؟ تقریبا 40 لږ بګ داسې و. بچي شته دی؟ بچي دي واړه بچي دي وړي بچي دي. یقین وکړه زموږ خپل داسې مسایل دغه دي که نه په خپله کاروبار کوو داسې معمولي کاروبار کوو او دا بچي دي. کله کله به ماشومان دي 2 کچې ماشومان دي 3 ماشومان دي دونه چې هغه خبرې نشي کوي که نه او 2 چې هغه سبق وایي
او ماشومان دي کنه هغوی سبق وایي د 10 کالو یا د 15 کالو 2 کالو دغه ماشومان دي. چې کاکا چا سره اوه داوه جنګ جګړه د ما په ذات خود زما او نه مې د زوی نه مې نور زامنو د چا سره هېڅ واسطه نه وه د دښمنۍ. دا ته په ریکارډ خبره کوم چا سره هېڅ دغه نه وه. حکومت ته څه اپیل کوي دا وخت دی اعلی چارواکي ګوري حکومت ته تحقیقات وکړي کم اصل ملزمان چې کم دي اصل ملزمان بې ګناه نه اصل ملزمان دي هغه دې راونیولي هغوی له پوره سزا دې ورکړي شي ځکه چې نور دا قسمه بې ګناه خلک هغوی ته دغه میلاو نه شي سزا څنګه جنګ ته میلاو شوله. جی دا یې رور دی که نه جي دا د هغه رور راشي مخکې. حفیظ الله صاحب ستاسو ورو ها د علاقه کې څنګه ژوند تېر کړی ښه ژوند تېر کړو بس موږ چا سره دغه نه و مسله نه وه بس راغله نو دا واقعه ورسره کله راغلی ده؟ دا مهال پرون شوې ده پرون شوې په جمعې په ورځ و. ښه د جمعې د څه ټایم بېدرکه شوی د کور نه چې تاسو ته پته مهال ډېر ولګېده؟ مانځه نه مخکې وتې دی ماښام مانځه نه نه غرمې جمعې وروسته تلي زه به خپله سهار تلم په چکر تلم ښه جي چې راغلم دغه چل شو. دا د ماسپښین د مانځه نه وروسته دا یا چا بوتی دی یا چا به دا کړی دی که نه په څه طریقه باندې او موبایل چې کوم دی د ملګرو ما تپوسونه کول د ملګرو یو به ما سره دا موبایل بند دی هغه موبایل بند دی بیا د شپې تقریبا یو بجه وه چې ما ته مې دینګور وویل چې یاره د حفیظ الله نمبر بند دی او رانغې ما د ملګرو نه ځای په ځای باندې پوښتنه وکړله د چا نمبر بند راتلو چونکې شپه وه 2 بجې وې د آرام وخي نو چا به وی چاره ما ته نمبر بند دی نو ما لیدلی نه دی. دا د ماسپښین نه وروسته غالب ګمان دا چې دغه شوي دي. او بیا سهار لاش میلاو شو تاسو ته؟ لاش کوم دی که نه زه بیا راوتم په دې دا کې د شپې چې موږ ته دغه دا پته ونه لګېده سهار چې اوس کله زه راوتم په دې تکل کې چې معلومات وکړم چې رالم دلته کې یو ملګرو مې تپوسونه وکړله بیا یو ملګری دا وایي چې هغه بل چا ته ما خورۍ دی هغه ته وایي چې هغه جګړه کړې په هسپتال کې دی. زما دا خورۍ چې کوم دی دغه طارق دی چې ورغی هغوی له نو هغوی سره خبرې وکړې زه شکي شوم ما وی دا چې کوم دی دغه نه دا بس دغه شوی وفات شوی دی زما پوخ یقین راغی ما ورته لکه ما ته نور څه ما ته هسې پته ولګېده چې ستاسو د خبر نه چې یاره څه شوي دي مې څه وایه راته خبره راته کوه نه تاسو بنګ هسپتال ته ځو تو مه راځه ما ته خبره کړې پاکه زه پوه شوم په خبرو باندې چې نه تا د ما نه دی جدا کړو دته ته وایي چې ته راځه او هغه لکه خوب شوی دی د دغه پورې بس بیا وروسته 8 بجې وي چې لاش لوی ولولې دی د هغې نه وروسته چې د شپې څه ټایم دغه شوی دی دغه چې تفتیش چې کوم دی که نه دا به دوی کوي د دوی ذمهواری دي. حفیظ الله صاحب په دې چم ګاونډ کې د علاقه کې زندگی څنګه تېره کړې؟ د هغه خو چې کم خدمت دی کومه منډه تړله ده د هغه چې څه غم خادي هغه د دې کلي نه د دې ټولو خلکو نه پټه نه ده هغه د ټولې کلي ته هم پته ده ټولې دنیا ته هم پته ده بلکې اعلان که هغه میډیا ته هم پته ده چې د هغه خدمت څنګه دی او هغه منډه څنګه خو صرف په دغه یو ټکي باندې چې مطلب دا دی بس چا دې ته پرې نه ښود وه او مطلب دا دی چې بس د هغه دا مرګ بس داسې مرګ یې وله ورکړو چې هغه د ویلو نه دی باقي پاتې زمونږ د دې ځای چې کومه انتظامیه ده خو هغه اے سی دی خو هغه ډي سی دی هغه چې هر څوک د MP دی MNA دی موږ چې سار روډ بند کو موږ د هغې د دې ځای د هغې په چارواکو هغې راللو او موږ ته یې ویل چې یاره موږ له ټایم راکړې موږ له ټایم راکړو چې یاره موږ له به 2-3 ورځو کې به تاسو ته موږ مظلم درکوو موږ به تاسو ته دې درکوو خو چونکې دا خبره د پټې نه رانه موږ یې پرېږدو دا خبره موږ به د دې په خوله باندې پرېږدو خو بیا هم چې موږ ته اصل مظلم داسې نه مطلب دا دی چې چېرته نشي او پوډري رونیو دا دی موږ له به اصل مظلم راکوي او مطلب دا دی چې موږ له به دا انصاف راکوي خو چونکې دا کار ونه شو
نو بیا به موږ وځو دغه احتجاج او دغه به موږ کوو. نو دغه زمونږ د دې د حکومت نه دا د دې ذمہواري ده د ACDC چې دا کار چې دی کول غواړي نو کیږي خو چې وی کی بس دغه زمونږ او بل دویمه خبره داره چې د بچی دي او واړه بچی دي شپږ بچی دي او مطلب دا چې هغه ته پاتې شو او واړه دي چې دې سره هم مکمل دا چې حکومت وسره سمرسته امداد چې دا وسرو کی چې دا چې پاتې نشي ټول تعلیم کوي او مطلب دا چې ټول د سبق دي. نو موږ له هم دا دې تم دې نه مجبوري چې دا قانون موږ خپل لاسو کې والو او مطلب دا چې نور داسې سوق و چې بیا مطلب دا چې قانون بیا لوبه نورم نواره شي. نو دغه به زمونږ د حکومت ته اپیل د دې ACDC انتظامیه چې کومه ده چې دا موږ سره भरपूर امداد وکړي. ستاسو ډېره مهرباني. ډېره مننه. قدرمنو بالکل څنګه چې د ورور وي ډېر افسوسناک واقعه څلوېښت کلن حفیظ الله صاحب بې ګناه قتل کړی شو. د کور وتلی و موبایل بند دوی پته مو چې کور ته به راشي خو پته نه لګي چې په موږ پښتنو څه تندر را پرېوتی یا په بمونو کې الوزیو یا په ټوپک مرو یا په تبرونو نوړی شو. کاکا به چغې وایي منډې به وایي عدالتونو نه به انصاف غواړي. موږ په داسې ملک یو چې دلته د حکومت د اجازت نه بغیر مرغۍ هم پر نشي والی خو د غریب سړي مجرم نه معلومیږي ځکه چې د غریب سړي بچی لاړې خبره ختمه بیا د هغه بچي پاتې شي در په در خاورې په سر د رزق وعده الله کړې خو حسرت یې لاړه شي. زه د حکومت اعلی چارواکو ته د کاکا دا فریاد مخې ته اقدم چې دغه بچی ټول عمر د علاقې د قام خدمت کړو په دې کلی ننګ کړو چاته نقصان نو ورسولي آیا د دې انویسټیګیشن دی وشي دا چا قتل کو ولې قتل کړی شو دغه مجرمان دي راښکاره کړی شي کاکا ته انصاف ورکړی شي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان.